ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله وسلم. محترم و عزتمندو، نن یو بهترین وظیفه چې هغه نن سبا د هر انسان ضرورت دی او حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه وظیفې پیشنګوئی ورکړې ده چې کوم انسان دغه وظیفه کوي نو دغه انسان تبع الله جل جلاله اغا د سلورو سيزونو انعامات به پیو کی سلور سيزونو انعامات به پیو کی په دغه انسان باندې او اغا انعامات داسې انعامات دي چې اغا ډیر زیات ضروری دي. انسان ته هم په قبر کې فقار راځي هم په دنیا کې فقار راځي. اول انعام به الله جل جلاله دا او کی چې دغه انسان به د فقیرۍ محتاجۍ او غریبۍ نه وساتي. یعنی خدای پاک جل جلاله په دغه انسان باندې فقیری نه راولي، دغه انسان باندې به محتاجی نه راولي، بل چاته به محتاج نه، بل چاته بلاس نه نسی او دغه انسان به الله جل جلاله د غریبۍ نه وساتي، غریبی به باندې نه راولي. یا ساتي عزتمندو، نن سبا هر انسان و زما غریبی ده، زما فقیری ده، زه دا شی نشم کولای، دا شی نشم کولای، دا کار نشم کولای، د څه وجنه وسې هغې ته نه پوره کیږي، د هغې د وجې نه دا انسان هغه کارونه نشي کولی. نو کله هم چې دا وظیفه انسان وکړله، الله جل جلاله به دغه انسان د فقیرۍ محتاجۍ او غریبۍ نه وساتي. دویم نمبر انعام به الله جل جلاله دا وکړي چې کله دغه انسان دا وظیفه وکړله، سل کرته به دا وظیفه روزانه په ورځ کې کوي، دا به روټین او معمول کې دا ساتي. نو که کله هم انسان دغه وظیفه وکړله نو په ټولو خلکو کې به دا الله جل جلاله دغه انسان ته مالداري ور نصیب کړي. کوم انسان چې دا وظیفه وکړي، دغه سو الفاظ ووي او سل کرته په ورځ کې ویل، روزانه په روټین کې دغه ویل، نو دغه انسان ته الله جل جلاله مالداري ورکي او په خلکو کې به دغه انسان یو مالدار وي، یو مالدار شخصیت به په خلکو کې او په دې باندې به انسان ته اجر او ثواب هم ملاويږي. مالداري مر سره ملاو شولا، دنیا هم ملاو شولا او د آخرت ثواب هم په انسان ته ملاويږي. او دریم نمبر انعام دا دی چې دا ډیر زیات ضروری انعام دی چې خدای پاک جل جلاله په خپل بندگانو باندې دغه انعام کوي. هغه انعام د قبر سختی ده. یاد ساتي عزتمندو، د قبر ډیر زیات سختی دي، ډیر زیات سختی د قبر. یو حدیث پاک کې راځي، حضور علی السلام مبارک نے فرمایي چې کوم انسان وفات شولو، دا په قبر کې دفن شولو، د دن خپلوان رشتہ داران گاونډیان را روان شي او چې کله دا د هغه د خپو کشار هم اوري، چې کله د را روان شي دغه مخلوقات د دن را روان شي خپل کور طرف ته راځي، نو دغه انسان به سر اوچتي، چې څنګه سر اوچت کی دا کومه شناخت چې په دې باندې اخوي دغه سره به دغه تندې ولګي. نیاز ساتي عزتمنو، ډېر سخت حالات دي. منکر نکیر علیه الصلاۃ والسلام کداغه سوال جواب کې پاش ولې بستا مزيدي، خو یاد ساتي کدا دا وظیفه چا کولا نو دغه انسان ته هم دغه انعام ملاويږي چې دغه انسان به د قبر د سختۍ نه پامن کشي، د قبر عذاب نه به په امن کشي، د قبر د سختو نه به دغه انسان په امن کې پاتې شي. او څلورم نمبر هغه بهترین انعام دا دی مؤمن مسلمان د پاره چې دغه وظیفه چا سل کرته په ورځ کې کولا نو دغه انسان ته به د جنت دروازې هغه زنجیرونه چې کوم دي هغه کولو شي او دته په لاس کې ورکړي شي او دا به ځان ته د جنت دروازې په خپل باندې کولاوي. نو دا څلورم انعام دی چې دغه انسان ته به د جنت دروازې کولاويږي. هغه الفاظ کم دي، هغه الفاظ دا دي مختصر الفاظ دي، تقریبا چې په 5 منټ کې به دغه سل کرته دغه ویلې کېږي. 15 منټه ټیم په ورځ کې دې ته ورکول دا ډیر ضروری دي. هغه الفاظ دا دي چې لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله
الا الله الملك الحق المبين. نو هر سړی پکار دی، هر سړی دا خواهشي چې زه مالدارم شمه، هر سړی دا خواهشي چې زه د فقیرینم بچ شمه، محتاجینم بچ شمه، بل چاته لاسمون نیسمه. او د هر سړی د هر مسلمان دا خواهش دی چې ماته د په قبر کې عذاب هم ملو نشي، او د هر سړی دا خواهش هم دی چې زه د جنت ته هم داخل شمه. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو دې وظیفه باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی، او دغه څلور واړه انعامات د الله جل جلاله مونږ او تاسو ټول ته را نصیب کی. آمین یا رب العالمین. وما توفیقی الا بالله.